مجلس د اهمیت په مناسبت خبره وکړه چې روان اندراج د شناختی کارت او د ووټ د منتقلۍ یا د نادرا د ګاډي د راتګ بعد د ووټ د جوړېدو د شناختی کارت د جوړېدو اهمیت او افادیت او بالکل همدغه شپې دي. ستاسو به یاد وي تېر وار انتخاباتو ډېر بېشماره ملګري زموږ سره د خاندانو د خپل کوره څه څوک په توبه کې وو، حتی کې څوک په کوټه کې وو. نو دا د الیکشن کمیشن یو سلسله ده چې شپږ او پنځه ورځې نور د 30 تاریخو پورې ټیم ورکړی دی. خپل ووټ خپل کور ته د خپل کور څنګ پولینګ سټیشن ته راوړل دا د هر انسان خپل هم باید فرض وګڼل سي او د خپل کور د زنانو هم باید په دغه بنیاد باندې هر سړی پوښتنه وکړي د شناختی کارت د روز دغه ووټ چیرې دی د هغه هم بندوبست د خپل کوره پورې راورسوي. هر یونټ ته هرې حلقې ته تقریبا ځي که د یونټه پورې نه سي کم از کم در هرې حلقې پورې ځي. هغه که مرده کاریز حلقه ده، هغه که ملت آباد حلقه ده، هغه د سوی کاریز حلقه ده، هغه د ټیکهدار د کلي حلقه ده، هغه لنډۍ کاریز پډو کاریز دی، هغه که باغچه ده، حتی کې انشاءالله زما یقین دی که د راسنځو پورې که د راډیو در کاله پورې دا ګاډي به ځي. نو دا هر سړی باید په دې حواله باندې د خپل شناختی کارت د جوړېدو دغه روانه سلسله یقیني کړي. که د دې هم فایده وانخیستل سي نو کم از کم که 3 میاشتې بعد 2 میاشتې جوړېږي نو دی به د ووټه محروم وي. او ورسره لکه څنګه چې ملګرو درته وویل دوی په حساب 3 میاشتې به بعد به که په دې ملک کې د ډېرو زورورو ارادې بدلې نه وي، سوچونه او فکرونه بدل نه وو، بیا به د جمهوریت د لارې د یو جمهوري طریقه کار د لاندې به ووټ کېږي، انتخابات به کېږي، خلک به راځي ستاسو څخه به خپلې رایه ترلاسه کول غواړي. نو یقینا دا د یو ذمهواره سړي فرض جوړیږي. زه اکثره یو خبره کوم ملګرو زوم دا ووټ د انسان سره یو داسې امانت دی چې هغه د وطن ټول حساب کتاب د دغه پر بنیاد کولی شي. د یو غریب سړي سره د ټول د ترازو بله یوه پیمانه نشته چې یو غریب سړی د یو چا سره حساب کتاب وکړي، بله یوه پیمانه نشته سوایه د ووټ. هغه پیمانه د ده د ووټ پر بنیاد د یو نظریې ټول ترازو کول هم دي، د یو شخصیت ټول ترازو کول هم دي، د انصاف د یو منصف او د یو ظالم ټول ترازو کول هم دي، او د یو کردار او د عمل او د یو بې عمله انسان ټول او ترازو کول هم دي. نو ستاسو لاس ته یو وار بیا دا موقع درځي، هغه که د وطن خوار وي، هغه که د وطن غریب وي، هغه که زورور وي، هغه که کمزوری وي، هغه که جاګیردار وي، هغه که یو مسکین غریب وي، هغه که کونډه وي که یتیم وي، هغه نن د دغه امانت د لارې د حساب او د کتاب پر ځای باندې منصب جوړیږي. او که تاسو د دغه رایه تاسو د دغه ووټ د استعمال په نیت پوه سئ، تاسو باور وکړئ عزیزانو دا هسې یو پرچې نه ده، د دې به د وطن په حساب هم د مځکې پر سر تاسو ته حساب او کتاب معلومیږي چې ته ښه استعمالوي څه نتیجه به یې راوځي. او ورسره به د دې په دې زموږ ایمان دی په هغه ورځ چې حساب کتاب هم به حساب کتاب کېږي چې ته د وطن په ټاکنو کې د انصاف پر منصب د یو چا په رسولو کې ستا تول او ترازو او پیمانه څه وه په دې به هم حساب کېږي. تاسو باید دا ووټ زموږ مقصد دا نه دی چې تاسو دا ووټ عوامي نیشنل پارټۍ ته ورکړئ، تاسو دا ووټ د انصاف پر بنیاد، د اهلیت پر بنیاد، د حقدارۍ پر بنیاد استعمال کړئ. تاسو په دې وطن کې ستاسو مخ ته ولاړ جماعتونه د خپل نظر او د خپل فکر پر بنیاد ترازو کوي. ستاسو په مخ کې ولاړ هغه څوک چې ستاسو څخه ووټ غواړي، رایه غواړي، تاسو یې د کردار او د عمل پر بنیاد ترازو کوي. او تاسو هغه څوک چې د قرابت پر بنیاد خبره کوي، د زی او د خیالي پر بنیاد خبره کوي، تاسو د هغه انصاف د تول او ترازو په داسې پلړه کې وکړي چې ستاسو د قرابت او د خپلوۍ زموږ په وطن کې خپلوي ډېره سوې ده، قرابت مو ډېر سوی دی، خدای مکړه که په بدیو په بدرنګۍ اخته وي.
نو دا ستاسو فرض جوړیږي. د دې دپاره باید تاسو خپل کردار ادا کړئ. اوله خبره ده عزیزانو، تاسو پر دې غور وکړئ چې موږ پښتانه په دې وطن کې اوسېدونکي افغانان، موږ د تاریخي حیثیت خاوندان خلک یو. موږ هسې څوک نه یو. موږ د هسې د یو چا پر ګدۍ ناست خلک نه یو چې نه د پلار تاریخ لرو نه د نیکه تاریخ لرو. موږ داسې تاریخ لرو چې د نړۍ د سترو قومو څخه پښتون یو قام دی، افغان یو قام دی. پر دې خطه کې د اصفهان او دردیلي پورې د پښتون افغان وطن د مورخینو، د فاتحینو، د لښکرو د ننه پورې د خلکو په غوږو کې درازه دي. پر دې وطن یې په سوونو کلو بادشاهتونه کړي دي. موږ هسې څوک نه یو. موږ هغه څوک یو چې د دنیا په یو کونج کې به د یو مظلوم غږ و، نو د هغه ظالمه څه دغه مظلوم د خلاصولو دپاره به د کندهار او ستا د پښتون افغان تیارېدې او د هغه مظلومانو مدد به یې کاوه. دا نن چې موږ خوار سوي، دا نن چې موږ د خلکو در چپلاخه لاندې سوي، دا نن چې موږ په هر کوچني او لوی کار کې درلاسه کول یې په ژړا کوو، په بغاره کوو، په وهلو په ټکولو یې کوو، پر دغه غور کول غواړي چې دا د چا د لاسه؟ دا ولې د موږ سره اوس 40 کاله 15 کاله 45 کاله موږ په دې وطن کې ټکور ټکور سو، تباه او برباد سو. نه په لوی کور افغانستان کې څوک پاته سو چې کډه په شان نه سوه، بې کوره نه سو، او نه په دغه پښتونخوا وطن کې څوک پاته سو چې بې کوره نه سو. د یو شکل نه یو شکل د لارې موږ بې کوره سوي هم یو، موږ خوږ سوي هم یو، او موږ وهل سوي ټکول سوي هم یو. دا د چا د لاسه؟ دا د هغه قوتو د لاسه چې چا موږ ته په دې وطن کې د اسلام په نامه خبره کوله. اوس به بیا سبا راځي، بیا به د تاسو څخه دا ووټ د قرآن په نامه غواړي، د اسلام د مقدس دین په نامه به غواړي. اول خو تاسو پر دې غور وکړئ چې په اسلام کې کرسۍ او چوکۍ غوښتل په خوله نه وي. دا د ملګرو د ولس په خوښه وي، د کردار او د خدمت پر بنیاد چاته ورکول کېږي. دلته 10 ډلې اوس جوړې دي. دلته در سرو در بېشتانو خلکو ځله نیولي دي، په کروړو روپۍ اوس بیا استعمال سوي دي چې مشر مولانا صاحب څنګه خوشحاله کړي چې دا ټکټ ترلاسه کړي. اوله پیمانه ښایي د دا ځان څه ور واخلي. دویمه پیمانه ملګرو تاسو پر دې غور وکړئ چې دا 40 کاله په کم مقدس نوم موږ دلته خوړ سو ووڅول. نن هغه څوک چې د دغه جنګ و شاته ولاړ ول، چې هغه یې خالقان ول، هغه یې مالکان ول، نن ټول سعودیان پر دې ځای باندې ودرېدل چې دا جنګ د کفر او د اسلام نه و، دا زموږ د عربو او بیا د نړۍ په سطح د روسیې د امریکې د مفاداتو جنګ. چا پکې په یو شکل اصله خرڅوله، چا پکې په بل شکل خپل ګټې درلاسه کولې. هغه نن دا وایي، هغه نن په دې نتیجه رسېدل، یا دا وایي په دې جنګ کې موږ یو کار وکړ چې په اسلامي نقطه نظر خپل مسلک موږ مخته پکې بوتلو، وابیت ته موږ تقویت ورکړو. هغه وایي دا جنګ د کفر او د اسلام نه و، لیکن حساب دا دی چې کور پکې د چا خراب سو، وطن پکې د چا برباد سو، پکې ستړی او ستومانه څوک سو. او نن 40 کاله بعد هغه څوک، هغه خلک، دا اوس تازه یو اخباري تراشه به تاسو پر دې سوشل میډیا پر فیسبوک لیدلی چې په 2001 کې په وزیرستان کې د دغه افغانستان د دغه پښتنو افغانانو د کور د خرابولو په خاطر په یو مدرسه کې یو کانفرنس و چې د دنیا څخه دوی خلک وراغوښتي. هغه ټیم وایي چې مولانا مفتي محمود صاحب د خپلې هرې مجبورۍ ور نغلی، نو مولانا صاحب یې ور واستاوي، پیغام یې دا وروړی چې دا باین هی شرعي غذا ده، په دې کې ځان وژل شهادت دی، په دې کې بل پښتون افغان ورور وژل چې دی دا غازیتوب دی، او د دې لارې د هر چا کور چور کول چې دی دا مال غنیمت دی، او په دې لاره کې چې ستا پر بیشته خاوره وموښلي لا دی لکه د جنت خاوره چې ستا پر بیشته وموښلي. نن تاسو وګورئ چې 40 کاله بعد څه وایي؟ وایي دا زموږ د ملک زموږ د حکمرانانو غلطه پالیسي وه. خو سوال دا دی تاسو پر دې بنیاد باید تول او ترازو وکړئ چې د دغه غلطې پالیسۍ په نتیجه کې زه نن پښتون افغان پر کوم ځای ولاړ یم، زما کور څومره پکې خراب سو، ولې پکې خراب سو؟ تاسو پر دې غور وکړئ چې دویم اړخ کې به تاسو خلک دلته ووټ غواړي، د کام په نامه به یې غواړي،
د پښتونوالي په نامه بې غواړي. دا خو ډېرې نږدې خبرې دي. دا خو بیخي پرون زموږ او ستاسو په مخ کې تېرې خبرې دي. دې کام د کامل ننګ او ناموس په خاطر د خلکو په حق کې رایه استعمال کړ. راسئ نن موږ او تاسو پوښتنه وکړو چې په دې تېر 4.5 کاله کې زموږ د امن و امان مسله پر کوم ځای ودرېده؟ زموږ د سر انسانان په دې 4.5 کاله کې په شهادت ورسېدو، خصوصا د 8 اګست د 2014 د وکیلانو هغه واقعه. بجای د دې چې دوی پر دې خبره راوتلي ولای، دوی پر دې خبره احتجاج کړی ولای، دوی هغه څوک چې د یو جج قاضي فایض عیسی په نامه لږ او ډېر کوشش کاوه چې ځان هغه ځای ته ورسوي چې دا واقعه د کومه ځای او د چا د لاسه وسوله. دوی د هغه په خلاف په سپریم کورټ کې فریق جوړ شول. د قاضي فایض عیسی ټول کوشش او محنت په غلط نظر وویل، په غلطو الفاظو یې وویل، او داسې نو چې اوس ته د ثانیه کټکوچه مستونګ واقعه راواخلي چې ټولې جنازې کله عبدالله او شینو چمن ته راللې، د دوی ورباندې یو احتجاج نه و. داسې نو د پولیس ټریننګ سنټر واقعه راواخله. دا بې حسابه ټارګټ کیلینګ چې وسو پر دې ټوله خاموشي وه، او غټه خاموشي زما او ستا د پیړیو پر تجارت او پر کاروبار چې د بارډر د لارې زه ته د پیړیو څه بل کار نه لرو سوای د دغه تجارته. پر دې باندې د دوی هغه مجرمانه خاموشي چې د یوې ورځې دپاره پر دې خبره نه وکړه چې دا څه روان دي زموږ پر دې بارډر. دا په زرو 25,000 انسانان سهار په دکو په وژو سره وه، او د بېعزتۍ مقام دا هغه پښتانه چې د حیا دنیا ته مثالونه پراته وو، هغه نر او ښځې پیغلې او ځوانان سره ګډ په دکو سره وه. سهار راوړه ماښام راوړه، دا تګ و راتګ لا پکې شروع. پر دې هم غږ نه وکړي چې زموږ کاروبار بند شو، او د کاروبار سره سره دلته یو پیښه وسوله. د هغه پیښې په نتیجه کې دلته هم جنازې وې، اخوا ته هم جنازې وې، دلته هم د پښتنو پر درو خارې دوړېدلې، هلته هم د پښتنو پر درو خارې خلکو لیدلې. هېچا پر دې غږ نه کوئ. تاسو پر دې غور وکئ. په دې 4.5 کاله کې د دغه کامل ننګ او ناموس په خاطر تاسو موږ ته یو پرمختګ راوښیاست چې هغه د بلوچ برابرۍ پر بنیاد یا هغه د پنجاب د بالادستۍ څخه د ازادۍ پر بنیاد باندې چا لیدلی یا یې محسوسه کړی. 4.5 کاله زموږ کوچنۍ سلا کوچنۍ خبرې سوې دا په راوینډ یا په بوربن ملي کې حل کېدلې. 4.5 کاله کې موږ د دنیا د خوشحالۍ د هرې منصوبې پنجاب یا تخت لاهور او د راوینډ حکمرانانو داسې وایستل لکه د کوچې څه چې بېشته وباسي، نه په سیپۍ کې زموږ حصه، نه د بجلیو په ورکولو کې زموږ حصه، نه د روډو په جوړېدو کې زموږ حصه. یعنې هېڅ یوه حصه موږ ته ونه رسېدله، بلکې دوی د هغه قصیدې ویلې. تاسو غور وکړئ عزیزان، تاسو فکر وکړئ. او که نن راځي 1000 واره دی خدای راولي، دا وطن د هر چا دی، لیکن تاسو ته خواست کوو عزیزان، دا راتګ به نن شوی که په هغه ورځ شو چې د نادرا په خلاف په دې وطن کې یو څوک راغلي وای کښېنستلي وای چې وروره دا څه غوبل زموږ پر خاورو پر وطن زموږ پر عزیزانو جوړ. دا راتګ به نن ښه خوند کولی چې د 5 ورځې د ووټ دپاره دی، که به پرون ښه خوند به یې کړی وای چې پر دغه بارډر باندې د خلکو معاشي قتل عام شروع سو. دا راتګ به نن ښه کار ولی، او که دا راتګ په هغه ورځ ولی چې دلته درب و دروزو، مرګ و ژوبله و جنازه پورته کولو. ما درته وویل چې په هغه خوا هم زموږ وروڼه، په دې خوا هم زموږ وروستۍ د وطن اڅکزۍ نورزۍ خلک په شهادتو ورسېده. که په دې کې یو کردار ادا کول چې و مناسب، او که نن دپاره د دې چې بیا 3 میاشتې بعد ووټ دی، بیا موږ راغلي د نوي سره کام ته ننګ ورګټو، د نوي سره کام ته ناموس ورګټو، د نوي سره کام ته خوشحالي راوړو. عزیزانو په دې باید هر سړی ځان پوه کړي، په دې هر سړی باید پوه شي چې زما دپاره لکه ملګرو چول په دې وطن کې د فکر او د سیاست پر بنیاد عوامي نېشنل پارټۍ کومې قربانۍ ورکړي دي، او د شخصیاتو پر بنیاد په دې وطن کې دا زموږ فرض دی. دا به موږ سبا هم کو، د ووټ دپاره کته نه کو. په دې وطن کې یوه کوڅه، یوه ګلۍ، یو کلی د غره څه ونسې در هوارې پورې داسې پټ خاورو نه ده پاته سوې چې زموږ په نامه فصول نه ده یادو سوې، داسې کور نه دی پاته سوی چې هلته زموږ ورتګ د جرګې او د مرکې د لارې نه سوی، د خپلوۍ او د قرابت د لارې نه سوی. نو موږ په دې بنیاد تاسو وګورئ
او یا به درته سبا نوي خلک راځي چې در پرونده پورې خو په پاکستان مسلم لیګ نون کې و کله به د زی او د خیالي کارت استعمالوي نن چې بیا په خبرېږو د نوي پارټۍ په تلاش کې دی بیا به وایي ازګلوي د کرامت او نوې پارټۍ هم داسې فیصله کړې ده چې نوم یې باپ دی یعنی پلار دی یعنی پلار ستا مور نسته د داسې پارټۍ انتخاب یې کړی اوس پر دې تاسو غور دا کرسۍ سړی دومره خوښوي چې د کرسۍ دپاره به بیا سړی د هیڅ چا نه کردار ګوري نه بې عمل ګوري نه به خپل ځان پکې ترازو کوي نه به د بل ترازو مخ ته ږدي بس زه کرسۍ غواړم چې پارشه کوي زه کرسۍ غواړم که زما د وطن پر جګره لیکې کشېږي هم به زه وایم بس ډېر ښه دي زه کرسۍ غواړم که زما وطن په وینو سور کېږي هم زه وایم ښه دی زه کرسۍ غواړم که زما په وطن کې د تجارت د کاروبار لارې بندېږي د نادراسه تکلیف او مصیبت خلکو ته پیښیږي خو زه کرسۍ غواړم عزیزانو پر داسې کرسۍ دې لعنت وي پر داسې کرسۍ دې په زر واره لعنت وي چې زما قومي ننګ زما وطني ننګ زما د کام ننګ زما د وطن ننګ پکې نیلامیږي دا څه کرسۍ دی دا څه عزت دی عزت هغه دی چې ته بې کرسۍ د خلکو په زړو کې ځای پیدا کړې ته بې پیپ او بې تالاب او بې روډ د خلکو په زړو کې ځای پیدا کړې ته باید د کام په مخ کې په دې نامه وپېژندل سي چې دغه هغه څوک دي چې زموږ دپاره ځان قرباني وینې ورکوي خو زما غږ د ژبې نه اچي نو خواست درته کوو عزیزانو تاسو په دې بنیاد پېژندګلي وکړئ او کلکه پېژندګلي وکړئ او آخري خبره نن بیا موږ دا کوو د ریاست ته کوو د دې ریاست واکدارانو ته کوو چې پښتون په کومه خوا کم دیوال ته نن تاسو درولی دي د هر لحاظ هغه که په دې وطن کې د محافظینو د لاسه د بېعزتۍ د لارې هغه که په دې وطن کې د شناختي کارت د نه ورکولو د لاسه د بېعزتۍ د لارې هغه که د کاروبار او د تجارت د معاش د لارو د بندولو د لارې او هغه که په دې وطن کې د ترقۍ او د خوشحالۍ د منصوبو څخه د محرومه کولو د لارې چې کم دیوال ته نن پښتون پورې ول کېږي موږ خلکو ته وایو چې دغه خبره چې نن د دې سټیج اصغر کوي دغه خبره چې د بل سټیج قومي مشر اسفندیار ولي خان کوي د فکر او د نظریې پر بنیاد عوامي نېشنل پارټۍ کوي هسې نه چې سهار دا خبره د دی چا په لاس کې چې هغه ګسر په لیدلو او په کتلو په ناسته بیا ته حاضرولی نه شي هسې نه چې دا خبرې بیا دومره خرابې شي چې په دې وطن کې روان تحریکونه ستا ورباندې هیر شي نن هم د لاسه هېڅ نه دي وتلي باید خلک پر دې غور وکړي پر دې سوچ وکړي ما هم د دې وطن هغه څوک وګڼي کم څه چې په پنجاب کې د پنجاب یو ښاري ته درلاسه دي ما هم په دې وطن کې د خوشحالۍ د ترقۍ د هغه منصوبو خاوند کې کم څه چې په پنجاب کې خصوصا په لاهور کې خلک ورسره مخامخ دي ما هم باید په دې وطن کې د ترقۍ او د خوشحالۍ هغه منصوبې ما خاوند کې چې په هغه زما را روان نسل ژوند او ګزاره وکړي معاشي تورې ورباندې وکړي د بجلۍ د لارې ورباندې وکړي د نادرا د لارې ورباندې وکړي د یو خوشحاله ژوند د هغې خپل سي او ما د څوک په دې په ما احسان نه کوي زه پر خپله خاوره پروت یم زه نن هم پر خپله خاوره د خپلو وسایلو مالک یم نن هم هغه څه چې زه په دې خاوره کې د ځان دپاره د خپلې خاورې د ملکیت پر بنیاد لرمه چې زه صرف په هغه موړ سم په دنیا په یو کونج کې بیا زما د چا مخ ته د لاس زغولو د فکر کولو ضرورت نشته چې صرف ما ته هغه څه میلاو شي چې زه د اوبو د لارې لرم هغه څه چې زه د مځکې په شکم کې د ذخایرو د لحاظه لرم چې زه صرف د هغه مالک وګرځول سم نو موږ دوی ته وایو چې دغه تنګېدل باید ختم شي د تنګولو د دغه لارې باید خلک پر نورو خوا پر نورو لار څوک نه کړي مجبوره او که داسې ونه شي نقصان به هغه څوک وړي چې څوک د دې وطن مالکان ځان بولي تکلیف او زیان به هغه چاته رسېږي چې د تور او د سپین مالک ځان بولي موږ خو هسې کور کور تباه او برباد د نن څه نه یو د وخت اوسه یو زما دپاره په نور تکلیف ځان ورګډول هېڅ مشکل کار نه دی لیکن د خپلې خوشحالۍ ګوله باید خلک پر ځان نه کړي نو د دې څو الفاظو سره یو وار بیا سردار محمد او دوی ټولو ملګرو ته ضلعې ته تحصیل ته خصوصا د نادرا خصوصا د دیندراج په لاره کې چې کومې هڅې روانې دي
نورې هم باید زیاتې کړي، مبارکي هم ورکوم، باید پوره وخت ورکړي. او دا زما یقین دی د دې وطن خلکو د عوامي نیشنل پارټۍ د فکر باچا خان د ملګرو د وینو ورکولو د قربانۍ ورکولو بوی نن در سږمو سوی دی. دا وطن په تاسو پسې ځي، خو تنظیمي صفونه ورته جوړول غواړي. تنظیمي طور دا وطن د یو زنځیر په شان یو په بل پسې کول غواړي. که کله د عوامي نیشنل پارټۍ د ګوند ملګري تنظیمي طور د ولس ته یو زنځیر واچوي، یو چین یې واچوي، زما باور دی په دې وطن کې به څوک ستا در زنځیر بیا وانه وړي. نو په دې څو الفاظو یو وار بیا د ټولو شکریه ادا کوو. خوشحاله اوسئ. مننه.